الله وبرکاته. کتونکو امید دی چې روغ جوړ وئ. کتونکو دا وخت زه په مکې مسجد تبلیغي مرکز په صاحب آباد کې موجود یم چې زمونږ د کار سروزه ده، 3 ورځې سروزه ده. نو موږ راغلي یو دلته تعمیراتي کار روان دی. موږ هغه کار دپاره راغلي یو. نو هغه کومه د مرکز کوم کار چې روان دی هغه به تاسو ته غونډ ښایو. د مرکز اندر بهر مناظر به موږ تاسو ته غونډ ښایو. کوم چې اندروني مناظر دي، کوم دننه مناظر دي، هغه به تاسو ته غونډ ښایو چې څومره کار پکې شوی دی او کوم کار پاتې دی هغه به هم تاسو ته ښایو. د غونډ مرکز به تاسو ته ښایو. نو تاسو کتلی شئ موږ د مرکز په آخري چت باندې موجود یو. نو دا آخري چت دی، تقریبا 5م چت دی. نو دا تاسو کتلی شئ او هغه کار روان دی. تاسو کتلی شئ چې د اوبو ټینکۍ جوړېږي. زیات کار پکې پاتې دی په مرکز کې، لکه نیم په نیمه کار پاتې دی. اوس پکې موږ راغلي یو، د موږ د علاقې سیروزه ده. نو 3 ورځې دي، نو هغه 3 ورځې موږ دلته تېروو چې څه کوم کار دی، کوم کار روان دی هغه کار به پکې کوو انشاءالله. بیا چې 3 ورځې ختمې شي بیا به نورو 3 ورځې کاري نو راځي به او دا کار به دلته دا جاري. نو کوم کار چې روان دی هغه به هم تاسو ته ښایو. مرکز به د بار نه هم تاسو ته ښایو، د دننې نه هم تاسو ته ښایو. ویډیو به نه سکیپ کوئ، ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو بیا یې مخکې ملګرو سره شریک کوئ. نو راځئ زموږ سره. ماشاءالله کار خو په دې ځای روان دی. دا آخري چت دی، تقریبا 5م چت دی. دا اوس د اوبو ټینکۍ جوړېږي، اوبو لپاره به ټینکۍ جوړئ. نو کار روان دی ماشاءالله، ډېر تیز کار روان دی. تاسو کتلی شئ چې دا مین چې دی دا صاحب آباد دی او دا پورې غاړه د کوټکي او کومه د پورې درې کومه پل چې دی هغه پل دی. دغه د پور درې روډ دی او دا مین چترال روډ دی. او دا تاسو کتلی شئ چې دا د مرکز پاته چې کومه سیند دی دا لوکیټډ او دا 15 چته مرکز دی. اوس مرکز کمپلیټ کېدو والا دی. چت بس آخري چت دی، نور کار پکې شته، لاندې پکې هم کار شته، خو پکې هم کار شته. خو دا کومه د اوبو ټینکۍ چې ده د په هغې باندې دا کار روان دی. نو زمونږ سیروزه وه او په سیروزه کې راغلي یو. نو دلته چې کومه دغه دی کومه کار روان دی مرکز به تاسو ته دندې نه هم ښایو، د بار نه هم ښایو چې کومه کار پکې روان دی هغه به تاسو ته غونډ ښایو. نو ویډیو به اخره پورې ګورئ. نو زموږ انشاءالله تاسو ته به غونډ مناظر ښایو. څه نشته دغه دی. دا د مرکز پارکینګ دی، تاسو کتلی شئ. دا سبزلي دی، سید الله. دا کچره د خبرې کچره لرګی نه دی، دا کچره لرګی دی. تاسو کتلی شئ. دا باترومونه دي، تاسو کتلی شئ چې دا نوي باترومونه روان دي، کار پرې روان دی. دا یو طرف شو باترومونو، دا بل طرف شو د باترومونو. تاسو کتلی شئ دا غوڼو وړاندې دغه سره پورې تش باترومونه دي. تاسو کتلی شئ چې دا کومه د بجلي سیستم چې دی هغه غونډ سیستم د دې څخه نه دی، غونډ سیستم دی د بجلۍ. لرګی کتلی شئ ماشاءالله دومره لرګی پروت دی چې د حد نه سوا. او دا نوي چوکاټ دي. تاسو کتلی شئ چې دا د مرکز اولنی چت دی او دا چت صرف د سیند لپاره ایستلی دی چې دلته اکثر سیند راځي، اوبه راځي، کومه دغه چې دی ایکسټرا چې دی د هغې لپاره یې تاسو پروګرام کتلی شئ مکمل. دا جالونه پکې لګولي دي، جالونه دا جال ورته وښایه. نو دا هغه اولنی چت دی کوم بنیاد دی. نو تاسو کتلی شئ او دا غونډ دلته سیند راځي، دا ځای د باجرې شګې نه ډک و او دا یې اوس خالي کړی دی. تاسو کتلی شئ چې
چې دا د مرکز هغه او بهر نه مناظر دي دا زموږ د صاحب آباد مرکز دی او دا تاسو به هم تاسو د لوکیشن کتلی شئ څومره مزېدار لوکیشن باندې جوړ شوی دی پنځه چته دي ډېر مزېدار مرکز دی مرکزونه به ور وښایه نو ماشاءالله ډېر ښکلی لوکیشن باندې مرکز جوړ شوی دی نو والسلام دا بیلما او مرکز ته راځي جومات ته ځئ